خلک وایي که نه وایي د روژې هر ماښام اختر دی وایي زرې زرې د پېشمني د لاسه شوم پېشمني د خوبه پاڅېدلي ډېر خلک یې هلکه پاسه که نه روژه پېشمني وکړه نه پاسه پابسم بس زه موړی یم زه په ناره نیسم ناروا دي مکروه دي په ناره به نه نیسئ پېشمني ته رسول الله مبارکه غذا ویلې ده یو صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک را آواز راکړه هلموا الی الغداء المبارک هلموا الی الغداء المبارک پېشمني له راپراشه چې دا ډېر مبارک شی دی مبارک زموږ علماو یو برکت یې دا دی چې پېشمني دې وکړه نو ته به موړې روژه به ښه اطمینان سره ونیسې او که مو پېشمني دې ونه کړه لسو یولسو له به اوږې نو بیا په دا روژه ستومانه پېشمني دې وکړه تنده به دې نی چېرته مازدیګر به دې تنده راشي اوبو په وجود کې دې اوبه پرتې دي په رګونو کې دې رطوبت او اوبه پرتې دي او که پېشمني دې اوبه نه څښلې چای دې نه څښلې 10 بجې به د باندې تنده غالبه شي چې وجود کې کمې اوبه د شپې پرتې دي متیازو کې خوله کې بوځي نو بیا به تږې خدایا دا مې څه غلطي کړې ده ناجوړه به شي یو دوه به ونیسې بله او بیا نشي نیولی نو برکت یو دا دی چې وجود به دې موړ په موړ پاتې تنده به دې نه لګي نو اطمینان سره به روژه ونیسي او دویم برکت د دې څه دی دویم دې خوراک سره د روژې غوندې د یو عظیم عمل شروع کېږي دا ته په دې نیت کې دا خوراک ګوره انما الاعمال بالنیات نیت ته دا دی چې دا خوراک دی لکم چې دا څه وخت زما خېټه کې پروت دي چې د روژې تکلیف راته نه او روژه الله له په خوشحالۍ ونیسم المبارک او بعض علماء یو برکت بلم دی اسنګه زما ورونو واره چې مخکې روژه فرض شوه نو قانون بسو قانون بدو چې سړی به روژه به دی به اوده شو روژه به شروع شوه روژه به ماته کړه ماښام بیا به کله روژه شروع کېده چې کله به سترګې ورلې اوده به شو که روژه به نه مو ماته کړې او اوده به شو بیا به روژه شروع شو که 9 بجې به اوده شو که 10 به اوده شو بس روژه به شروع شو یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه غریب ټول عمر په پټو کې خواري مزدوري وکړله نو چې ماښام راغی کور ته د روژه ماتي په ټیم کې نو کور ورکه رسنو بیبي ته وایي د خوراک څه شته بیبي ورته وایي چې خوراک خو څه نشته ودرېږه ګاونډیانو کره دله څه ګورم د یو غریب ستړی و کار یې کړی نو د ډډه وواله چې ډډه وواله خوب ورغی غریب له چې ښځی راله و دې خاوند ته یې وکته واخی به اوهو زما خاوند غریب ټول ورځ خدمت وکړه مزدوري وکړه دا خو غریب اوده شو خوب خو د انسان په اختیار کې نه کنه بې اختیاره بعضې وخت انسان له خوب راشي دا خو غریب اوده شو دا خو د بیا روژه شروع شو هغې غریب یې خوراک راوړه دی اوده شوی خوب سره روژه شروع شوه چې شروع شوه روژه چې ورځ ورپسې روژه ده نو اوس خو پېشمني نه شي کولی روژه شروع شوې ده چې نیمې تر ورځ ورسېده بېهوشه شو بس چې دا تکلیف راغی په صحابه کرامو نو قرآن شریف کې الله پاک آیت نازل کا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر بس د شپې خوراک جیر شو خورئ اوبه مسکئ کم وخته پورې که ودم شي پروا نشته چې را پاسې نو خوراک سکاک کوه کم وخته پورې کوه چې تر څو سبا نه راختلې نو ګوره مبارک ویلی شو مبارکه برکت یې دا دی چې په نورو امتونو دا شی نو دا د رسول الله مبارک امت له خدای یو تحفه ورکړه د رسول الله مبارک امت له خدای پاک یو تحفه ورکړه نو چې د الله د طرف ته انسان ته یو تحفه میلو شي نو دا برکتي شی وي که برکتي شی نه نو روحاني برکت جسمانی برکت روحاني برکت دا خدای احسان کړه په مسلمان او دې کې د الله شي کې یو حکمت دی که داسې نه وي که نه اوهو جي دا روژه خو ډېره ګرانه ده اوس چې ځان ته رایادی مړه زموږ داسې روژه ده هغه خواران چې به اوده شو روژه به یې شروع شوه شکر دی که وی مونږ به بیا نیوله الحمدلله که هغه وي مونږ به بیا نیوله د الله حکم به خو الله ته ډېر لوی مهربانه ستا شکر ادا کوو چې را باندې احسانه کړه یو دا مسله وه یو بله یو مسله هم پکې وه درته به یې ووایم زه نو د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل هم پر منه و په روژه کې
بس چې میاشت به ولیدلی شوه نو بس د ورځې شپې به انسان بیا د خپل خواهشات نشي پوره کولی د شپې هم بند و د شپې به هم نه نږدې کېدی چې اختر به اعلان وشو نو بیا به سړی نږدې کېده نو ګرانې انسان ته به د انسان خواهشات غالب وي د بعضې صحابو نه پکې داسې څه واقعات هم وشو نو الله پاک هغه اجازت هم ورکړه هغه اجازت هم رب العالمین ورکړه په رمضان کې چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روژې د ماتېدو نه پس تر پېشمني پورې نږدې کېدی شي ور صحابو څونه سختې روژې وې موږ ته الله اسانه کړه دغه روژې